الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهل الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है वही खुदा है. ayo शायर द अल्लाह ताला सना सिफत बयाने वस्ता सला द मुनासिब इंसान सरा न दे हिस्स बराबर दिशान सरा स्ता तारीफ को इसके लिए पूरा नशी को दाज़मा का शिका आगाज़ आसमान सरा समंदर का दिस्याही व कलम शे इस अवजल का दे मुनशान के इंसान सरा का तमाम उम्र कभी मखलूक सिफत स्ता दा सिफत बला कुम पे व नेमत स्ता आजमेख्तुना दे पमा उबल कवी सो बाचा की सो तख्त गुरज़वे چې د اومنې طاقت هغه سیراب شي څوک فرعون غوندې لاوبل وي دریاب شي شیطان یو څیز ده ونه کړه په لعنت شو بې فایدې ورته د عمر عبادت شو بل ته نه وایم په خپله ګناهګار یم د بخشش تمه کومه امیدوار یم د رسول په محبوبچ کې د نیرانه د عمل په وجه پړیو موږ سبحانه وایي دا موندل که د جنت په حساب شي دا وروستی امت به واړه لاجواب شي په ویړیا فضل مې وبخښي غفوره شیعه حیدر ډک د رسول. الحمدلله دوستانو نن زمونږ د کال اولنۍ ورځ ده او زمونږ اسباق شروع شو. دا زما او ستاسو خوش نصیبي ده. الله رب العزت په ما او تاسو باندې ډېر خصوصي انعام او فضل کړی دی چې د فتنې فساد په دور کې الله موږ د خپل عقیدې د نظریې د حفاظت لپاره قبول کړي وو. دوستانو الحمدلله تخصصات ډېر کېږي خو زه دلته علا وجه البصیرت دا وایم چې دلته موږ کوم تخصص کې تاسو ته کوم موضوعات بیانوو. موږ تاسو د عالمي دنیا مقابلې ته تیارول غواړو. د عالمي دنیا کفر ولې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول مبارک دی چې الکفر ملت واحده. تاسو ما سره عبارت په وایي یخ بکې نه چې دا ټول کفر موږ د پاره یو ملت دی، کاغه عیسایت دی، کاغه يهودیت دی، کاغه قادیانیت دی، کاغه انکار د احادیث دی، کاغه هندومت دی، دا ټول موږ د پاره یو ملت دی. دا هر یو په موږ اعتراض کوي. دوستانو الحمدلله موږ په سوشل میډیا موجود یو. سماج کله د ملحد سره مناظره نو منکرین د احادیث وی سپورټ کوي. کله مې چې د قاری به برکت سره مناظره نو ټول ملحدین په سم کې ناس یو غل سپورټ کوي. کله چې دا باطل تر دې پورې چې عیسایان او د نور مذاهب ولا هم موږ ترازی که جماعت مسلمین والا راشي هم دا یو بل سپورټ کوي، تر دې چې غیر مقلد هم دا د دې باطل سپورټ کوي د موږ خلاف. نو دوستانو دا ټول موږ د پاره یو دي. نو تاسو ته چې موږ دلته کوم تربیت درکو الحمدلله تاسو وګورئ. تاسو انتخاب کړی دی ان شاء الله تاسو انتخاب دا به دوستانو ان شاء الله تاسو د پاره ګټور ثابت دی. الحمدلله موږ خپل د دې جامع فاضلان موږ کال اول په 2014 کې مفتی صاحب محترم دلته راغی. دلته موږ هغه سره کال تیر کو. هغه نه بعد الحمدلله دلته خادمان تاسو مخې ته ناست یو. نو یقینا درته وایم چې زه خپله موږ خپله د فراعت هم شوی و څنګه و بیا موږ څنګه شو او الحمدلله چې نن عالمي کفر د موږ الحمدلله سترګو کې سترګې اچولي دي. مانه یو نظریه اخلي د یو مذهب لرې کوي څوک مذهب د مین نه وباسي ښځه مذهب ما د مین نه ویستو زه به په کوم اصولو ژوند تېروم. دا زما بچی دی، دا ارمان زما بچی دی. دا به ده ته ښځه چې زه ملحد شوم دله به زه په کوم اصولو ترتیب کوم، د ده د ژوند پرورش به زه څنګه کوم. ما له خو مذهب د ژوند طریقه ښودلې ده چې د پلار دا حق دی، د مور دا حق دی، د استاد دا حق دی، د جامع دا حق دی، په معاشره کې به څنګه ژوند تېرې. دا خو ما د مذهب ښودلې. ساینس سره خو نشته. دا یو ملحد ما ته تپوس وکړي چې زه د بچي تربیت کوم. ما ته خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وبس کې په دغه 15 سنت دي په ناسته بس کې بسم الله به په خلال به جام نیولې وي په درې ساګانو بس کې اخره کې الحمدلله حتی بچو ته څه کوي. زه ساينس نه تاسو کوم ما تاسو پر ساينس نه تاسو کړل دي چې زما بچي په کومه فارموله اوس کې په ولاړه اوس کې په پملاسته اوس کې په پراسته اوس کې کوم انداز تا الټه شي په دا وبدي اوس کې دله په کومه باندې دا وای ما ته تاسو نه کړ. نو ما اوس پر ستا بچي تاسو بغیر د ساينس ژوند تیری. نو مطلب دا دی چې الحمدلله دلته تاسو ته مکمل ټول څونه فنون چې دي الحمدلله دا ټول تاسو ته پڑھاوي. زمنګ موضوع الحمدلله الحاد ده. الحمدلله تر اوسه پورې موږ دا 2021 کې زما مقاله رد الالحاد ده ما په کار راځي راوړې تاسو هغه موږ ولیکل ما چې دا الحاد درسونه شروع کړل دا یا بل کال وش په درسونه موږ ریکارډ کړو.
ابل کال بیا زما ته علما ډېر شو استادان ډېر شو ما ته پیریډ کې بس پورا ترتیب نه برابرې دوه بیا هم ودې درسونه ریکارډ شوي الحمدلله مسلسل کال الحاد دا اوس د پړاویږي او دا ځل الحمدلله انکار د حدیثو موضوع سره هم چې هغه د منکرین حدیثو او د ملحدینو مشترکه عقاید اول نمبر ما الحمدلله اوس کتاب شروع کړی دی په دې باندې تفصیل سره الحمدلله د یو څو ابواب ما لګولم دي چې د ملحدینو مشرکین د مکه چې وکنه دا منکرین د حدیثو نه خو هغه خدای منلو دا خدای مني هغه پیغمبر نه منو علی السلام او پیغمبر نه مني مشرکین لس عقاید ما را جمع کړی دي چې هغه څه کولو مشرکین با لس عقاید ما د قران را جمع کړی چې هغه خو الله منلو خو پیغمبر علی السلام نه منلو دغه د دې زمانه زمونږ استاد د دې زمانه منیر شاکر او چې سره و چې آدم علیه السلام موږ د آدم بچی دی موږ د چا موږ د ایولوشن د چینجو بچی موږ د جوړې بچی وای الله تعالی په علق پیدا او علق ترجمه دا په چینجو سره کوي او آدم سپین وی ټول بس سپین وی آدم غنم رنگ وی ټول به غنم رنگ وی پته ولګیدل چې موږ د چینجو بچی سيو وای دا غو چینجو باران وشو په امریکا کې مو په دنیا کې په چینجو نه په مزه مزه غټېده 100 کروڑ کال وروسته دا انسان جوړ دا د ارتقا د ایولوشن د ډارون نظریه ده په دې باندې تفصیلی خبره کوم تاسو خدای وایي چې د پیغمبر اسلام اطاعت کول دا شرک دی تراویح چې د پیغمبر په طریقه کې چې سنت یې غړي قران کې خو نشته دا شرک دی خدای د چې کله اول مسلمان او د کتابونو ګال برهان علی من اعرض القران په دغه د وضاحت وکړو عذاب قبر د قران کریم نه ثابت دی او په تواتر ثابت دی نن چې د اوس کوم ایډیشن د البرهان راغلی دی ما سره پروت دی دا وایي چې عذاب قبر د قران نه خلاف دی دا څنګه تواتر چې په لس کالو کې ختم شو دا څنګه قران دی چې لس کاله مخکې په یو مسله ثابت و اوس قران نه وحی وشو په دې چې جبرائیل السلام راغی وحی دی او قران نه آیاتونه لري دا قشان ته کې د چې سونه دغه د ډله ټپله ده د چا د منیر شاکر نو دا نن سبا وخت خطرناک نو زمنګ به دا ان شاء الله تعالی په انکار د حدیث باندې هم دا کو او په الحاد به هم کو ما چې الحمدلله اوس پورې کوم کتابونه لیکلي دي نو شل کتابونه الحمدلله زماره سي فتاوی میراث الحمدلله هم د چام نشته دا ساری به برکت راغله ما ورته چیلنج ورکو چې راځه ته چرته په قران کې پراته دي راځه ماته د نیکه میراث قران نه ثابت چې لفظ د نیکه پکې جد پکې راغلی الاب کل جد پکې راشه ماته ثابت یا د وسی او یوسیکم الله فی اولادکم کې ذکر دی مایته ماته ثابت دا قشان ته کې ما د مایده ثابت کړ دغه دنیا میراث ماره په قران کې ثابت ده 200 مسلې ما راغستې سوالات میکړي منکرین د حدیثونه چې دا په قران کې نشته سو دوی وی دوی به تاسو ډېر په فخر وایي چې بھائی د قران نه به بار خبره نه مانی ما ورته ویل په ما فرض دي چې د بار د قران نه میراث مسلې الکم وي څنګه ما ورته ته چې مرشي تاسو مثلا قران کې نشته کنه وایو ما دا بزنال ما ته بنر نو ما پته ولګیدل چې تاسو دوکه ورکوي خلکو ته قران په نوم سو د قران په نوم باندې ته وایي چې دا قران دی دا چا ویل چې دا قران دی دا صحابه کرام ویل چې دا پیغمبر علیه السلام باندې قران نازل شوی صحابه کرام او احادیث باندې عمل کول نو بیا غیر الحمدلله غس توضیح سراجی دا هغه سره علم به فتاوی میراث مات وجه د لیکلي مقاله رد الالحاد بیا زما اوس کتاب دا چاپ کیږي ولګره فلسفه قدیم اور جدید په اقوال میں تصور خدا الحمدلله دا بهترین دغه دی کتاب دی او دا کې ټول دغه اقوال ما راجمع کړي دي دا هغه فلسفه او اقوال به ما راجمع کړي کوم چې ټول څوک دي ټول هغه یورپی فلسفه دي د یو مسلمان فلسفي قول په کې معنی دي الحمدلله راجمع کړي دې سره سره زما دغه دی دا مقاله رد الالحاد او اصول او مبادئات د رد الالحاد دا چاپ شوی دي او یو ملحد یو کتاب لیکلی دی چې ما مذهب ولې پرېږدم ما اسلام ولې پرېږدم ما ول جواب ورکو زه اسلام ولې نه پرېږدم عام دلته موجود دی غالبا به جواب ما اسلام دا به تاسو مطالعه کوئ مقاله د انکار د حدیث الحمدلله دغه شان لګي مقاله د عیسایت د عیسایت الحمدلله ما په بایبل باندې لفظ په لفظ کتل دی الحمدلله ما 238 تناقضات په بایبل کې ځکه موږ عیسایانو سره مناظره کوو بل ورځ صحیح راغی وای تاسو روزه نه بروزه کې وای تاسو چې روزه نه ولې تاسو څه ګناه کړی دي تاسو په ځان خوراک سکا تاسو باندې خدای خوراک سکا کړی مې دا د الله حکم دی چې الله وو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مې به ورته بایبل لا وړه انجیل مې ګوره بدریم باب غالبا څلورم باب کې خپل عیسی علی السلام و ابلیس راغی د عیسی علی السلام ځان سره روان چې دا واس مې سلوي خورز یو سلوي په د خوراک نو کړی روزه وسو سلوي نو عیسی علی السلام ګډنګر صاحب نو سره وې خندل نو کوی وو کنه تاکي هغه مې دې تاسو په عیسی علی السلام بارکه اپ خر باندې سورلی کوله نو مې خدای پاک محتاج دی چې په خر باندې سورلی
نو د څه الحمدلله دې سره دا مقاله د عیسایت الحمدلله دې سره مقاله د یهودیت د زمان مقاله د هندومت ده دغه شانته کې فلسفه قدیم او جدید اقوال تصور خدا مقاله د فیمینیزم نن سبا د فیمینیزم فلسفه ده سلويخ اعتراضات د دوی په پردې باندې کړی دي خزه ته وي تاسو ناقص العقل وي خزه حکمران ولې نشي جوړېدل خزه امامتي ولې نشي کولای دغه شانته کې خزه چې دا د دې گواہی د دوه د خزي گواہی د دوه سړو ولې برابر د یو سړي گواہی د دوه خزو ولې برابر دا مختلف قسم اعتراضات الحمدلله هغه کتاب دی دغه شانته کې ملحدینو اعتراضات او دغه جوابات الحمدلله دا کتاب دی الحمدلله دې سره سره د ملحدینو نه زما مې اراده چې ملحدین سے 1000 سوالات چې پوره 1000 سوالات برابر کوم سو دې باندې کار روان دي او د قادیانیت باندې الحمدلله کار کړی چې قادیانیانو او عیسایانو مشترکه عقاید پس دا دل لا بس مقننه ملو شوی او اوس چې زما کوم کار روان دی په کوم کتاب ملحدین او منکرین احادیث کا مشترکه عقاید څه ما په دې کې راځم کړی په دې پیټ کې په هڅه عقاید ما راځم کړی سو دغه ترتیب زور کوم خو دا تقریبا 70 صفحې ما دا کتاب لیکل نو د دوی مختلف عقاید دي چې مختلف عقاید دي د ملحدینو نو زمونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې اول موږ ترتیب داسې برابر کړو چې دا کتاب چاپ کېدو د لپاره څنګه سوچ کوم چې څه ترتیب وکړو یا هو اوس وګورو چې ته موږ سونه وخت ملاويږي دوه پیریډ وخت ملاويږي نو دوه موضوعات په یو ځای باندې شروع یو به الحاد شروع او یو به سره دا انکار د حدیث یو عقیده برته ما به تاسو ځان سره لیکل کوئ کوشش کوئ دا تاسو سبق وی لیکل تم شو کیږي دا کول غواړي نو چې ابتدا وکړو د یو دغه اعتراض نه ابتدا وکړو اول نمبر دا اعتراض ملحدین او منکرین حدیث دا تاسو لپاره پیدا کړي ځان سره دغه راوالي ځان سره کاپي راوالي او لیکلو کوي تاسو پورې چې کتاب ترتیب برابر وته دغه برابر نو دا هغه به تاسو ته علم کې بس تاسو اضافه وشي دوستانو د ملحدین او منکرین د حدیث مشترکه عقاید دي بالکل چې کوم اعتراض موږ الحمدلله په دې موضوع کې شکر دې لګیو او موږ باندې دا اعتراضات دي کړي دي ځکه زموږ ذهن ته دا خبر راغلي دي دې کې ما دوه دي عقاید کړي اول نمبر د مر په دې موضوع باندې او د مر په اړه کې ملحدین اعتراض کوي ملحدین په قران اعتراض کوي او منکرین د حدیث په حدیث اعتراض کوي موضوع یو ده زه به ول د دې پس منظر تاسو ته بیان کوم بیا باغ نه روسته تاسو ته دغه وکم د المر په اړه کې سورۃ کاف کې د حضرت سکندر ذوالقرنین علیه السلام واقع ذکر شوی د سورۃ کاف آیات نمبر 15 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه د دې آیات نه دوی استدلال کوي کله چې سکندر ذوالقرنین علیه السلام د نور د غروب کېدو ته ورسېدو نو دلته د یو قوم ولید ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما دلته د یو قوم ولیدلو چې قوم دلته موجود دوستانو اوس د باندې ملحدین اعتراض کوي په دې آیات باندې دی وی نور چې د په افق باندې ولاړ چرته دی دا په افق کې موجود دی نور څنګه په خټو کې ډوبېږي دلته دا اعتراض کوي د نور په اړه کې زه تاسو ته لږه وضاحت کوم تاسو په علم کې اضافه موشي د کائنات د مرکز په اړه کې دوه فلسفي دي دا وردا غټ خبرې ځان لګي دا زمون خبرې بل کله تخصص طالبان بل د آسماني خبرې دي دا د سره تاسو ورېدلې دي په دې 10 واتو کانو ټول فلسفه دا چې دا مغربي فلسفه دا هیومنزم څه ته وایي سوشلیزم څه ته وایي کمونیزم څه ته وایي لیبرلیزم څه ته وایي د دې څه دغه دي دا تاسو دا کوشش کوي شوق دی ګوره دا دونه موضوع ده چې دې طرف شوق پیدا خلک ورته پړه لیکه بولا دي چې دې دا بجلیګر مې خبره ده موږ قال الله قال رسول چې موږ لدی جاهلان ما یو مرګره وغه سره ما په سیکولریزم خبره کوله ما ته مفتي صاحب الله بهم په کیپټالیزم سره خبره وکړه دا په زمانه ما ته مفتي صاحب ته ولا په دې کې تاسو نه مهارت دی مو مهارت دی خدا مې ذکر دي کنه دا باعث ګرځیدل چې زه د الحاد رات کوم او د کیپټالیزم نه پیژنم ته د الحاد رات ته په کیپټالیزم نه پیژنې ته سوشلیزم کمونیزم نه پیژنې دا الحاد خو راوتل دا غزنه دي سکیږي دا هو الحاد راوتل نو الحمدلله دا به تاسو ټول به پیژنې دا موضوعات به تاسو ټول پیژنې نو د کائنات ته پیدا کېدو په اړه کې دوه دغه دي نظریې دي چې کائنات مرکز څه شي دی د کائنات مرکز په اړه کې یو د کائنات تخلیق په اړه کې دوه نظریې دي یو د تخلیق دا یو د بیگ بینګ دا د تخلیق مذهب والا قائل دي چې خدای مني او د ساينس اوس وایي چې بیگ بینګ شوی دی خو مخکې نه چې کوم فلسفه هغه به ویلي کائنات هغه قدم د عالم قائل
موږ ټول په منطق په فلکیاتو کې او په هدایت الحکمت کې او په دې ټولو کې موږ دا ویلي دي کنه دی ویلي نو موږ البته ویلي دا غوي قدم د عالم قائل خو بیا په دې کې هم د کائنات مرکز ځمکه د کنور دی فیثاغورس قبل مسیح تیر شوی د مرکز د عقیده د نظر چې د کائنات مرکز د انور دی دا نه سیاري بشمول د ځمکې د غیر چا پیره ګرځي بدلموس په اوله صدې عیسوي کې راغلی د عقیده و چې د کائنات مرکز ځمکه ده عیسایانو دا عقیده خو حق عیسایانو دا عقیده خو حق چې د کائنات مرکز چې دی د کائنات مرکز چې دی د ځمکه ده عیسی علی السلام دلته راغلی دا خبره راتله قرآن نازل شو چې کله په امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شو نو قرآن وضاحت وکړي چې والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم دلته قرآن بل آیات دی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون دلته نور آیاتونه په دې باندې موجود چې نور روان دی د دې فلسفه دا نظر چې نور ولاړ دی اسلام ویل چې نور روان دی د ملحدینو په قرآن اعتراض کوي چې ساينسدانان وایي چې نور ولاړ دی نور مرکز دی او دوی څه وایي روان دی په قرآن باندې اعتراض کوي اسلام هغه وخت ویل چې په کائنات کې مرکز نشته دوی مرکز ثابت کړي څوک نور مرکز ثابت کړي قرآن هغه وخت ویل چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون کله چې موږ د کائنات پیدا کړي ورځ په ورځ پر حقیقت یو بل لري روان دي نن د ساينس هم دا نظر دی چې نور روان دی رفتار کوي د باندې د نظام شمسي نور دا 2 کروڑه کالو کې یو چکر پوره کوي د خپل دغه د خپل مدار نه زمونږ ځمکه دوه قسمه گردش کوي ځمکه دوه قسمه گردش کوي یو مدار یو په محور کې 24 غنټو کې تابع د سره د موسمونه په ورځ راځي او په مدار کې کال کې دا تابع دوستان د ځمکې مبارک منظر آیات موجود دی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون دا كل في فلك ټول فلکونه روان دي چپ لامبو وخت روان دي په خپل رفتار سره تاسو وګورئ دا موضوع چې تاسو باندې وجه البصیرت مسلمانې گئی ټول د چې د کائنات د نظام ته وګوري وای دا ټیک د چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی دا ټیک د چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی تخنیک نه په خپل د قدرت اندازه لګي موجودات د موجود په وجود دلالت کوي مصنوعات د صانع په وجود دلالت کوي یو څیز د وجود چې راځي د علل اربعه په بنا راځي کنه دا علت فاعلی سوي علت فاعلی علت مادي علت صوره علت غائي دوستانو موږ بعد منطق اصطلاحات هم د استعمالو منطق زده کوي ته وګورئ منطق ټیک د خلک وایي چې میز د کوم خو زه درته چیز ده کوي کته په ابل یو کس راغلی ما ته د الله تصور دا خارجي دی کدا ذهني دی د تصور څلور اقسام دي چاته معلوم دي تصور بالکنا بکنه تصور بالوجه تصور بوجه په دې کې کم تصور د الله د بار مونږ جایز ګڼو اوس یو ملحد تور سره دا خبره شروع کړه په خبره در سره نشي کولی دا ضروري ده ما ورته د الله تصور دا خارجي دی کدا ذهني دی که خارجي واري هم اعتراض کوي شو که ذهني واري هم اعتراض کوي حالکه زمونږ عقیده چې الله تصور څه دی دا ذهني دی خارجي نه دی چې په خارج کې دوا غسل خارج کې ویني او په جهاد کې الله د جهاد نه پاک دی چې خارج کې دوا غسل به سوي ابا جوهر وی الله د جوهر نه پاک دی هغه دوا غسل به حادث وي الله د حدوث فصلها او اعتراضات د کی نو الله خارج نه بار تصور دی ذهني تصور بیا هم غلط دی بیا په اعتراض الله تصور د سره کې دی نشي چې تصور کې دا به مثال ورکې زمون تاج محل دی نو تاج محل نقشه زما ذهن کې شته کړ نو ته به د دې څه جواب کې تب اوس نظام سره ولیکه په خاطر باندې زړه د بازه ولیکه چې موږ د الله د ذات تصور نه کوو د الله د صفاتو تصور کوو موږ څه کوو د الله د صفاتو په ذریعہ موږ د کمال پختون سره زما مناظره ما ته د الله د ذات تعارف وکړه ما زله ونه چې د الله د ذات زه د الله د ذات څه خبره زه خو چې الله پیژنم د الله په قدرتونو پیژنم موږ د الله د ذات حادث څوک نشي کولای دوستانو من اله الحق زموږ څه عقیده ده اله الحق مولانا قديم وموصوف باوصاف الكمال والحي المدبر كل امر والحق المقدر ذو الجلال مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمغال دا د قران عقیده ده زموږ عقیده چې الله قدیم ذات دی اله الحق مولانا قديم وموصوف باوصاف الكمال ډیر د صفاتونو خالق دی موږ د دې صفاتونو په ذریعہ خپل رب ته ځان نسو نو الحمدلله په دې موضوعاتو کې به تاسو صحیح عقلي او نقلي داسې موضوع ده نو خبره روانه و د فلکیاتو چې د فیثاغورس دا نظریه وه د فیثاغورس دا نظریه وه چې مرکز د کائناتو چې دی داسې شی دی دا انور دی او دلته بطلیموس ویل عیسایانو دا وکړه قرآن ویل چې مرکز په کائنات کې نشته په مزه دا خبر راتله 14مه صدۍ ته راغله ګوره په 14مه صدۍ کې 15مه صدۍ کې کوپرنیکس پیدا شو کوپرنیکس نظریه پیش کړه چې مرکز د کائنات ور دی ځمکه نه د هغه باندې پادریان رالو پابندي ته ولګوله او هغه څه کو به دې نه پس ګلیول راغی ګلیول چې راغی هغه په دوربین وکړل هغه ورته ویل پادریان ته
چې پتا سو په ما د کوپر پتوی لګوي خو د کائنات مرکز داسې شي د انور د ځمکه نه هغه به مرکز په مرکز کې بیا مړ شو. بیا دوستانو اسلام او خود د کوپرنیکس او د ګلیول نظریه غلطه و. د ګلیول نظریه او د کوپرنیکس نظریه داسې غلطه و دوستانو چې کله د دوی ویل چې ډور ولاړ دي نو چې کله شلمه سده کې هبل ټیلیسکوپ راغی چې هبل ټیلیسکوپ راغی د هبل ټیلیسکوپ په ذریعه د تجار کائنات په خود روان دي نو د قران هغه ټول یا قاعده الحمدلله زمونږ سره چې کم کتاب د قران عظیم شان په دې باندې خلکو کتابونه لیکلي. یو مشهور ساينټیست دی ډاکټر مورس بوکای دا یو کتاب لیکلی قرآن بایبل او ساينس دا عیسایو او د چې کله تحقیق وکړو د دغه لبه کارګزاري ورته بیان د تحقیق وکړو په بایبل باندې په قرآن باندې د ولیکل چې په قرآن کې د فلکیاتو څونه آیتونه ټول سل په سل درست دي او څونه په بایبل کې چې ټول غلط دی او هغه به ایمان راوړ مسلمان بن شوی الحمدلله. د په فرعون باندې تحقیق کړو هغه سړی دی مشهور شخصیت دی چې خواته ما سړی دی د امام بو مړه زموږ قرآن خو پرې دی په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کړو دا په شاکر مرتد وای چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د مجوسی دا دی زما د اسلاف بیا د بیګي دی د ثلو سوار نسم سو کانو د مفسرین او د محدثین تکفیر کوي من چې دته ویل چې دا سور کافر دی ورو خلک په خپکیږي هو چې تاسو د کافر ویل کافر نو څه دی قادیانی ته په چی کافر قادیانی ته من پتی کافر ویل چې دا د عیسی علی السلام دغه انکار کوي د دوباره د نزول نو خپل عیسی ما دغه شان ته دا وای قادیانی چې من کافر ګڼم زه قادیانی وای زه د پیغمبر زلو بروزما زه سورې ما سورې څه ته مونږ پټو سټیټ ته نه ویو نو مونږ ورته چې اثر موجود دی په پټو سټیټ څه کو تاکه څه د خوبي د چې زه تاسو ها مونږ دغه ویو نو الحمدلله زمونږ چې کوم دین دی الحمدلله دا بالکل کامل دی. خبره روانه و دغه نه د فلکیاتو په باره کې د اسلام سره وضاحت اسلام دا وضاحت کوي چې په کائنات کې مرکز نشته لري دوی په اعتراضات کول او الحمدلله خبره نن ثابت شو دغه شان ته کې زبن نو د ساينس په اړه کې دا خبر روانه و د نمبر په اړه کې خبره دي نه روانه ده د نور چې په نمبر باندې دا ملحدین اعتراض کوي وای تاسو وایي چې قران کې راځي چې نور ډوبېږي نور خو روان دی بر په فضا کې روان دی غیر چا پیر ګرځي کله ډوب شوی دی نو موږ ورته د دې جواب کوو په قران کې د دې وضاحت موجود دی چې دلته د په تفسیر ابن کثیر کې او نور مفسرینو د دې وضاحت کړي چې دا د حضرت سکندر ذوالقرنین علیه السلام د بصر مشاهده ذکر کړي لکه ما او تا چې کله د غرب په خوا کې ولاړو ما او تا سوینو چې د انور د غرب نه روسته خوا غروب کېږي غروب په معنا د ډوبېدو سره دی چې نو ډوبېږي خو په رښتیا خو په خټو کې خو نه ډوبېږي خو دا خو د هغه د بصر مشاهده وه نو دلته ملحدین په دې آیات باندې اعتراض کوي. اوس هم دقه اعتراض منکرین د احادیثو کوي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک دی بخاری شریف کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام نے تاسو کې چې اے د الله محبوبه د انور چې غروب شي چرته دي وای هغه وای چې د الله نبی علیہ السلام ورته فرمایي مبارک ورته فرمایي چې کله د لاړ شي او د غروب نه وروسته د لاړ شي رحمان ذات الله ته په سجده باندې نو دا منکرین د حدیث و چې نور خو په افق کې ولاړ دی سجده کله کوي نو موږ ورته چې هر یو مخلوق سجده جدا ده د هر یو مخلوق دوستانو څه ده سجده جدا ده دوستانو سجده نه مراد د الله تعالی تابعداري ده څه ده د سجده نه مراد د الله تعالی د حکم تابع فرمان کېدل دي نور چې د الله تعالی حکم تابع دي لکه ابابا وای کنه وای په سجود اسمه کې سر دې لګولې هم ځوړل پر رکوع سره اسمان دې هرونه په قیام ورته ولاړه هرګایي په تسبیح سره زبان دې همواړه په تسبیح د مشمول دې کملک دې کفاره دې انسان دې د قران آیاتونه په دمانه موجود دي قران کریم آیاتونه په دمانه موجود دي قران آیات نه انکار کوي قران کې الله تعالی وجه دا هر څه دا ټول الله ته سجده کوي ولکن لا تفقهون تسبیح هم تاسو په دې باندې نه پوهیږئ د دې په هغه باندې نه پوهیږئ دا چې الحمدلله بیا تفصیل سره موږ دا ذکر کو نو اول نمبر دوی د باندې اعتراض کوي دغه شانته کې دویم نمبر د خلاف عقل په اړه کې دوی اعتراض کوي ملحدین او منکرین د حدیث څه کوي د خلاف عقل په اړه کې اعتراض کوي خلاف عقل یو د ما ورای عقل دا ځان سره ولیکي دا به په خبره بار بار تاسو راځي دا خبره په بار بار تاسو راځي خلاف عقل او ما ورای عقل دا بعضی دا د فلسفې نه څوک نه خبر هغه به وجره دا د بعضی احادیث چې دا دغه خلاف عقل نه زمونږ یو موضوع زمونږ یو حدیث هم خلاف عقل نشته خام دا خبره بیا ځته خلاف عقل نه دي دا ما ورای عقل دي عقل نه بار خبر دي خلاف عقل دي ته وایي چې دا هغه په ناممکن کېدو خلاف عقل څه ته وایي چې دا هغه په ناممکن کېدو تاسو سره دلیل عقلی موجود وي سوي خلاف عقل لمن زبا او مودري له دا یو خبر بیان ساتي خلاف عقل چې داغه په
ناممکن کېدو ته سره دلیل څه مطلب دا عادت دا پنځه کې څلور دی اوس دا داوا دا پنځم دی او دا څلور دی ته به چې مفتي صاحب دا دعوت استا باطل دا یا څلور دی یا پنځه دی مربع دا کوم چې یا مثلث مسدس څلور ګډو والا مربع به خامخا د سو والا سو ګډونه به د مربع څلور به کنه دا مثلث بس وي او دا نشي کېدای چې د دې درې او څلور به کدرې شون دا به مثلث یو کوم مربع دا ورځ د کښپه ده اوس په ورځ یو ځکه دی دا چې کېدای شي یخني دي او ګرمي دي نه یا به یخني یا به ګرمي دا شان دغه په صلحا او مثالونه دي څه وي په صلحا او مثالونه موجود دي نو دې د خلاف عقل وي چې دا هغه په ناممکن کېدو ته سره دلیل عقلي موجود وي دې د خلاف عقل باور عقل څه ته وي دا عقل نه بار خبر دي د اسلام عقاید باندې وزل د دوی دوانه اعتراض کوي دوستان ملحدین وي الله نشته سنشته جنت نشته جهنم نشته وي دا خلاف عقل دي د اسلام عقاید خلاف عقل دي چې دي د اسلام عقاید خلاف عقل دي ولی هغه وایي ځکه موږ او خدای نشته موږ نه دی لیدلی دا خلاف عقل خبره ده چې شی ما په سترګو نه لیدلی او زه په ایمان راوړم ته سوچو حالانکه هم دره موږ تاسو کو دا عقل پتا کې ست تعالی دی لیدلی ګریویټیشن موجود دی کشش سیکل تعالی دی لیدلی دا بگ بینګ چې کېدو دا چا نه دی لیدلی الکترون پروټون نیوټرون دا څوک نشي لیدلی موږ خوبونه وینو دا تاسو خپل خوبونه چاته ښودلی شي موږ یې چاته نشو ښودلی جذبات هر سړی لري احساسات هر سړی لري ویره هر سړی لري خوشحالي هر سړی دا نه ښودل کېږي بعضې وجداني دنه کیفیت دی اندروني کیفیت دی هغه چاته څوک نشي ښودلی خانو څوک انکار دی موږ پلار چا لیدلی چې دا د پلار دی دا خو معاشره ته وایي دا خو نقل یا ډي ان اے متا ته وایي چې استفتا یو ملحد سره مناظره ورته د پلار موجود عقلي دلیل پیش کړي ورخدا موږ سره په هر مسله کې د آیات ساتي عقلي او نقلي دلایل موجود دي ها د پلار موجود نقلي دلیل معاشره ده گواهان دي او عقلي دلیل دا دی اوس نه ارتباط چې دا چې د پلار عمر د زبینه زیات صحیح اوس دا نه کېږي چې دوه عبدالي راشي چې یو پلار دی او دا موږ نه بندا اوس خلاف عقل دی پوه شئ د پلار په وجود باندې نه چې موږ تاسو کو دي غریبانو له دا پته نه لګي نو خبره کوم ذکر روانه ده چې خلاف عقل ملحدین وایي ما خدای نه لیدلی جنت او جهنم هم نه دی لیدلی دا چې ګپ شپ دی تاسو نشته چې مانه څوک تاسو کی کوی دا ظلمونه کی ک الله موجود دی د ظلمونو تاسو به کړی نو موږ ورته دا د اسلام مقدمه خو نه ده اسلام او د دنیا دارالامتحان او دارالعمل ګرځولې ده دارالجزاء خو نه ده ګرځولې دې سوال د اسلام د مقدمین نه خبره دي ځکه په اسلام اعتراض د اسلام درې بنیادی مقدمات د کتاب کې په تفصیل مالی کلی دی او به درته پڑھاو اول دا نه چې د دنیا دا انسان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر او وهدینا والنجدین الله وی دا هر څه مې پیدا کړی لار هر څه مې درکړي اختیار مې درکړي هو لا يرضى لعباده الكفر زه د استاد کفر ناراضي دي دا د اسلام قانون دی چې د دنیا دارالعمل ده بل مقدمه د اسلام دا چې د دې د تلافۍ د لپاره د انصاف د لپاره ورځ د مالک یوم الدین چې هغه مالک به یو ورځ د قیامت به الله تعالی د قیامت ورځ ټاکلې ده د قیامت په وجود لشل عقلي دلایل ما راجمع کړي دا انسان چې سکریا غریبي وي عمل ته لارې بل دی چې سکریا غریبي ته چې نن خکې ونیکی د کبدي د ودازي تاسو سره دواړه نیکی د کبدي د بدي تاسو سره کچرته د قیامت تصور نه ودا بڑے غټ ظلم دی الاکو خان دی چنګیز خان دی امریکا دی اسرائیل څوره ظلمونه وکړي کچرته دا د قیامت تصور نه ودا غټ ظلم دی د قیامت تصور باندې عقلي دله مون د سبا سوچ کو په کائنات کې دا سبا سوچ د قیامت تصور دی زمونږ په دې جسم کې ډېر خواهشات دي دا په دنیا کې نه پوره کیږي دا چرته پکې دا په جنت کې پوره کیږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم هل تم کوه جنت د اوسېدو ځای دی جنت د خواهشاتو د پوره کېدو ځای دی موږ دنیا نه جنت نه دا دنیا دارالامتحان ده دلته هر سړی امتحان دی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الله دې موږ سوږي الله دې موږ په دې امتحان کې کامیاب کړي الله پاک دې موږ خدا زمونږ خوش نصیبي دلاره موږ خامخا راکو دي امام صاحب ورته کې د صحابه ورته کې شخصیت چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې کاش کې زه پیدا نه وي مور به فرمایي چې کاش کې زه پیدا نه وي ها چې هغه یو مرغي ولید وي ته څنګه خسته په مازو کې موږ نه تاسو حساب کتاب نشته موږ سره حساب کتاب کې ما تاسو سره بکیږي که بنه کېږي ګلا کېږي به ما سره اول به زه د خپل وړاندې وګورم کوشش کوئ مال دعا کوئ ذات ته د خپل استادانو ته د خپل جامعې ته د خپل علماء کوشش بداوي چې دوستانو زمونږ دلته مطلب دلته دراتو مقصد هم دا دی قرآن زده کو حدیث زده کو فقه زده کو زمونږ دا سونه
موضوعات دي چې دا زده نو د خلاف عقل باندې چې دا ملحدین دا باندې اعتراض چې دا باندې ډیر شي دي موږ نه دي لیدلي او دا اعتراض منکرین د احادیث په احادیث کوي ويره احادیث وي مفتی منیر شاکر وي تراوی د پیغمبر پنوم کول وي دا خلاف عقل دي دا شرک دی وي چې پیغمبر ته الله تعالی په قران کې وي چې وبالمؤمنین رؤوف الرحیم خپل صفاتونه الله ورکړي دا د هغه اتباع دا شرک وي دا وي خلاف عقل الله تعالی وي اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله اطاعت او دا الله د رسول اطاعت الله تعالی د خپل اطاعت ځان له ذکر کو د پیغمبر ځان له ذکر اطیعوا الله واطیعوا الرسول او دا عطف د مغایرت پر راضی کې راضی دا الله اطاعت ځان له پر د پیغمبر اطاعت ځان له پر به سو ان کنتم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول البته بیا الله تعالی ځان سره نبی علیہ السلام شامل چې تاسو کله اختلاف راشي دا الله دې ویل چې صرف ما ته رجوع کوئ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله دې ویل فقط البته ویل چې تاسو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله ورسول ته تاسو مې ته الرسول فقط اطاع الله الله چې چاته ما پیغمبر اطاعت کو ته زما اطاعت کو دا وایي چې پیغمبر په طریقه تراوی کول داسې شي دا شرک دی خلاف عقل دی بیا وایي د پیغمبر سره محبت کول دا شرک دی او ایمان ثابت دی هدا پیغمبر سره دی په قران کې الله تعالی فرمایي چې څوک د الله سره د رسول سره او د جهاد فی سبیل الله سره د اسلام سره ځان نه زیاته بنونه کې دا مؤمن نه دی باقي دا نبی علیہ السلام د الله تعالی خپل صفاتونه ورکړي دغه شان د کې نور عقیده راوړي لکه زه بدل د حدیثو یو عقیده د دوی بل ثابت کړم په حدیثو کې راځي چې په جنت کې به د جنتی قد څومره 130 فوټ 133 فوټ دومره وي منیر شاکر او د متابعین وي او منکرین د حدیث وي چې دا خلاف عقل دا څنګه کېږي نو موږ چې الله تعالی یو 15 فوټه شپږ فوټه او فوټه انسان پیدا کولی شي دومره نشي پیدا کولی د جنت تصور دی د جهنم کوم چې په حدیثو په مبارکو کې د بخاری او مسلم کې او زمنګ سے حدیث ته چې کوم ثابت دي دا ټول دی خلاف عقل مې سکه موږ په قران کې نشته څوګه ته سوچو کوي موږ په قران کې نشته لکه موږ چې دا موږ کو اعوذ بالله د خلاف عقل کړه دا شان ته کې دی ایو کس دی د خرق واغه وړل قران کې د معنا نه دراغلی د سپیغ واغه وړل تر ته سوچو نو دی هم څه کوي څنګه چې هغه خلاف عقل کې د اسلام په قاعده باندې اعتراض کوي دغه اعتراض کوي دی ملحدین او منکرین د حدیثو کې هیڅ فرق نشته دوه بحث یا قاعده مالک دي او دا بر روان وخت ان شاء الله د کتاب په شکل کې شایع کیږي تاسو بیا په دې باندې موږ خبره دوه د مون نه انکار کوي درې عقیده ملحد مون نه مني او منکر د حدیث راشد منیر شاکر بیانونه ورته ولګو د منیر شاکر بیانونه اوري تما د استغفار په ماته مون د قران نه ثابت دي په دې الفاظ وایي ما ته تاسو کو ما د چې دا موږ کوو د خلکو د یې کوو موږ سره ریکارډینګ موجود دی د شاګردان موږ ته موږ کوو کنه وای د خلکو د یې کوو دا رسول الله ته تخته دا د مستشرقینو د پاره کار کې چا د پاره او نن زما عوام او مصیبات له زموږ علماء کرام په دې میدان کې دی الله زموږ مفتي صاحب محترم دا ډیر جزای خیر ورکړي الله دې بدلې ورکړي چې واحد دا ځواب په ټول مسلمانانو کې چې د کفر په تور دا خبيث دی لیکي چې د عیسی علی السلام راتل عقیده د قران نه خلاف عذاب قبر د قران نه خلاف د امام مهدی علیہ السلام چې نور کافر بتا سو کله دته نه عیسی علیہ السلام نزول یو سره نه مني څنګه د مسلمان قادیانی د ټول کافر په بده کې تاسو شک کوئ نو دوستانو دا د علماء زموږ ورده چې د خلاف را پاسي موږ الحمدلله په سوشل میډیا د مکمله مقابله کوو قسمه مقابله موږ دې کوو د دې لپاره کوو بیګا دلته ما سره ویډیو موجود دی او کسره ما د مفتی صاحب ولا زه فین ما زبدا شق او چې کله وای تاسو د بیانونه ولګول د کریکټر موږ تاسو خو چې دا خدای آدم علی السلام نه انکار کوي دا د نبی علیہ السلام د شفاعت د عذاب قبر د مستند هغه عقاید چې کوم مسلم عقاید چې هغه یو عقاید ور د اهل سنت دي یو عقاید د اسلام دي د اهل سنت د عقایدونو انکار کول باندې لکه دا پنځپیران چې د اهل سنت خارجي کې د حیات الانبیاء موضوع ده یو عقاید د اسلام د عیسی علیہ السلام د نزول خبره ده دا خو استاد اسلام نه سره کوي په تاسو عقاید باندې نو د خلاف عقل مبارکي او د موز مبارکي دواړه د مونږ انکار کوي ملحدین وایي چې تپوس والا نشي چې ما څوک تپوس او منکرین دا حدیث وایي چې دوستانو قران کې مون نشته دا که شان ده کې دوستانو څلورم عقیده دار چې دواړه د کلمې نه انکار کوي څه کوي دواړه کلمه نه مني ته منیر شاکر وګور ملحد وی کلمه سره پاره الله نشته او منیر شاکر وی ته دا کلمه سره مني ته سوچو دا کفر خبرې دي کنه
ابل ورځ ویلي وي تقدیر زره منم بیان موجود ایو راغلی تقدیر نه منم امنت بالله نه منې د کافر بچي ته امنت بالله نه انکار سړی به پوه شو امنت بالله دا خو عوامو ته بیان ده کنه نور خو دې خو سره قران نه مني خو امنت بالله خو سره مني کنه پی ما امنت بالله چې دا ولا قدر خیر او شر دې سره پس او د قدریو مبارک او د پیغمبر اسلام مبارک کول دي القدریه مجوز هذه الامه دا مجوسیان دي د امت الله په قران کې فرمایي چې دا هر سبق نون والقلم وما يسطرون دا قلم سره په ذکر کړی چې په لوح محفوظ کې دا هر څه لیکلي دا د قران نه ثابت د تقدیر نه انکار کول ملحد من انکار کوي دا انکار کوي دا شان دي تاسو د وحی نه انکار کوي تاسو دا باندې به خبره کو نو زه به چې دې پورې بس اوس که سوال او جوابات تاسو واخر دعوانا